मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी इत्तेहाद को په ملک کې د حکومت جوړولو لپاره آصف علي زرداری به صدر ویجی نواز شریف دا فیصله وکړه چې شهباز شریف به د ملک وزیر اعظم وي او مریم نواز به وزیر اعلی پنجاب ویجی او زرداری له هم غټ سیټ ورکو دواړو پارټیانو خپلو کې اتحاد کړی دی د حکومت جوړولو لپاره یو پریس کانفرنس هم شوی دی چې په هغې کې شهباز شریف ډېرې ښې خبرې کړي ښې خبرې بولله زه ویم جي دې نه علاوه نور هم څه اهم اپډیټس دي چې په دې ویډیو کې در سره شریک کوم نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ آصف علي زرداری شهباز شریف په وزیر اعظم وي آصف علي زرداری به صدر وي او مریم نواز به د پنجاب وزیر اعلی وي جي نواز شریف غټه فیصله سنو کا چودھری سجاد حسین په کور کې میټینګ شوی دی او پریس کانفرنس هم شوی دی چې پکې زرداری هم په دغه میټینګ کې موجود ورسره شهباز شریف د مسلم لیگ نون چې څومره هم ارکانو غټ کسانو ټول په دې میټینګ او پریس کانفرنس کې شریک وي مسلم لیگ نون نامزد وزیر اعظم چې کوم دی هغه شهباز شریف ته هغه ټول سیاسي جماعتونو ته چارټر اف اکانومي دعوت ورکړی دی چې راځئ چې موږ یو ځای شو او موږ د ملک د اکانومي ښه کولو دپاره ټول را یو ځای شو او یو بل سره مرسته وکړو جي اتحادي جماعتونو سره میټینګ دوران شهباز شریف ووي چې د درنو او لانګ مارچو نه څه نه جوړیږي او موږ ته پکار دی چې را یو ځای شو د پاکستان د ترقۍ دپاره د پاکستان د خوشحالۍ دپاره او د اکانومي سټیبل کولو دپاره هیڅ قسم لانګ مارچ وایي ضرورت موږ ته نشته خو بل طرف ته پی ټي آی چې کوم دی نه چې کوم سیټونه تللي دي په هغې باندې ډېر زیات خفه دي په هغې باندې خیر په دې ویډیو کې خبره نه کوو دا ویډیو صرف د مسلم لیگ نون او د پیپل پارټي چې کوم میټینګ شوی دی او دا کوم سیټونه تقسیم کړي دي دا ویډیو د هغې حوالې سره ده جي بل وای شهباز شریف دا هم ویلي دي که چېرې وای پی ټي آی سره اکثریت وي نو هغه د حکومت وکړي موږ به د هغې احترام کوو موږ ټول د هغې احترام کوو ملک مستحکم کولو دپاره آصف علي زرداری خالد مقبول صدیقي چودھری سجاد حسین علیم خان ساجد سنجرانی ټول شهباز شریف سره یو ځای شوي دي جي د ملک سټیبل کولو دپاره دوی سوچ دا دی چې موږ ملک سټیبل کوو موږ ځکه یو ځای شوي یو زرداری ویلي دي چې الیکشن کې موږ د یو بل مخالفت ډېر کړی دی چونکې موږ اوس د ملک د ترقۍ دپاره را یو ځای شوي یو جي بلاول بوټو ویلي چې پی ټي آی سره یو ځای کېدو او د حکومت جوړولو امکان اوس کمپلیټلی ختم شوی دی چونکې دا خبر هم ډېر زیات راتلو چې پی ټي آی اور پیپل پارټي چې کومه ده ای خپلو کې اتحاد کوي د حکومت جوړولو دپاره نو بلاول بوټو ویلي چې هغه امکان اوس کمپلیټلی ختم شو جي نون لیگ وزیر اعظم ته به اوټ ورکوو بلاول بوټو دا هم ویلي چې موږ به د نون لیگ وزیر اعظم ته اوټ ورکوو خو وزارتونه ترې نه اخلو بلاول بوټو ویلي چې زه یو ځل بیا خپل پلار د ملک صدر لیدل غواړم آصف علي زرداری مخکې هم د ملک صدر تیر شوی دی او بلاول بوټو ویلي دي چې زه یو ځل بیا خپل پلار آصف علي زرداری د ملک صدر لیدل غواړم نو هغه الریډي نواز شریف چې کوم دی دا فیصله کړې ده چې زرداری به د ملک صدر وي شهباز شریف به د ملک وزیر اعظم وي او د پنجاب چې کوم وزیر اعلی ده ابا مریم نواز وي جي بل کې پی کې الریډي تاسو له معلومه ده د پی ټي آی حکومت په وي علي یمین ګنډاپور به د کې پی کې وزیر اعلی وي جي دا په دې ویډیو کې څه هم اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ والسلام